السلام علیکم. زه سیدونه پیشایي له کوم چې تاسې به روغ جوړ او خوشحاله وبایست. ګران کتونکو، زه نن داسې یو شخصیت سره ناست یم، د هغه هېڅ تعارف محتاج نه دی، چې د ده نوم دی ډاکټر حکیم مولانا محب الله صاحب، چې دی د خلکو علاج کوي، چې په پاکستان خو نه په نورو ملکو کې هم کوي. نو ده سره به پوښتنه وکړو چې دی په کومه طریقه د علاجونو کوي، د څه علاجونو کوي. نو راسئ د سره په دا والا باندې به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سیدنا پیشا صاحب ستا ډېره شکریا ادا کوم، ډېر کور ودانۍ دې وایم، یو جهان مننه کور ودان چې ته زموږ خواته راغله، زموږ خواته مې راتګ وکړ. منن ډاکټر حکیم مولانا صاحب، ته که موږ ته دا ووایې چې ته د کوم شي علاجونه کوې؟ ډیر بهترینه سوال دی سیدنا پیشا صاحب. زه چې په ملک او په وطن او په علاقه کې چې کوم خدمت کوم، یعنی زه مختلفو مرضو باندې زه کار کوم، مختلف امراض علاج زه کوم، او بل بیا زه په مختلفو طریقو سره د مریض علاج کوم. اوس یو مریض دی، هغه د شوګر مریض دی، زه هغه ګورم چې د جامع په ذریعه علاج کیږي، د هغه رقم د طب په ذریعه علاج کیږي، د روحاني په ذریعه علاج کیږي. په مختلفو طریقو سره علاج دی هغه زه کوم، او د مختلفو امراض علاج دی هغه زه کوم، او په مختلفو علاقو کې د مریضانو علاجونه زه کوم. نو خاص کر دلته تعالی د کوم شي مریضان زیات راځي؟ چې هغه زیات مریضان چې کوم دي هغه مال تقریبا لکه څنګه چې زه اوس دا ټیم یعنی په پښین کې زه کار کوم، په کوټه کې زه کار کوم، بلوچستان کې تقریبا زما 9 هسپتالونه دي، او 10 نمبر هسپتال چې کوم دي هغه زموږ په کینټ کې را روان دي، ان شاء الله زه به خلاصوم، او 11 نمبر هسپتالونه هغه زموږ سعودي سو قطر سو دوبۍ سو مختلف. او مال چې کوم مریضان راځي هغه مختلف امراض مریضان راځي، لکه موزي مرزونه، لکه نو سبا چې به خډیر دي، شوګر سو، بلډ پريشر سو، کولیسټرول سو، تایرویډ سو، وزن زیاتېده، مختلف قسم مرزونه. او نن سبا مرزونه چې کوم دي هغه ډیر زیات دي، او وجه دا ده چې غذاوي چې کوم دي هغه خراب دي. او بیا زه ګورم چې د دې مرض علاج په کومه طریقه وکړم. د داسې مریضانو علاجونه ما کړي دي چې هغه په کراچۍ کې جواب ورکړي. کله چې مریض مال راشي وایي زه خو د شوګر مریض یم، او د الله ولی شوګر خو تا څه خوري نه، شوګر کم حیثیت لري، کم کیسه لري. د الله تعالی په فضل او کرم سره د شوګر د مریضانو علاج ما کړی دي، شوګر ختم شوی دي، دغه رقم د بلډ پريشر، کولیسټرول، تایرویډ. او زموږ ډیر داسې نارینه ورونه دي چې هغه مایوس دي، او زما ذاتي مردانه مسائل، پرسنل مسائل و هغه ختم دي، 0.0 دي، و زه مایوس یم، چاته نسم ویلی او د الله ولی دا خو علاج دی، دا خو مرض دی. هر چاته خپل خبره کولی شي، معالج ته خپل خبره کولی شي، خپل علاج دغه کولی شي. څو تر څو به ته د شرم په دنیا کې بده، څو تر څو به ته مایوس او څو تر څو به ته د مایوسي د غفلت په خوب بده. د دې لپاره خپل علاج دغه مختلفو طریقو باندې موږ علاج کوو، او په دې کې زموږ سره ډیر په دواو کې ډیر بهترین غذا سته. داسې غذاوي مشته الحمدلله چې په تیرو ورځو کې په کوټه کې ما د یو مریض علاج وکړي چې د بیا اولادي مسله ولا د بیا اولادي مریضان چې کوم دغه مایوس وي، او زما اولاد نه کیږي، او د الله ولي ستا اولاد ولي نه کیږي. الله په قرآن کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت الله. الله زما د رحمت څخه مه امید کیږي. ډیر خلک وایي زما اولاد نه کیږي، ولي نه کیږي؟ په تیرو ورځو کې ما د یو مریض علاج وکړي، د سپرم چې کوم دی ریم چې کوم دی مدانه مسائل 0.0 ولو ما علاج وکړي. 15 ورځې بعد رالی یو ټیسټ کړیو، 15 ورځې بعد چې بل ټیسټ وکړي هغه 40% ته رسېدلی و. د الله تعالی په فضل او کرم سره دغه رقم د عبدالله خان سره یو مریض رالی، د هغه د تریخو په ګردو کې ډولې، اوس ما دا ډبل نه خدای وایي ما د ډاکټر صاحب را کړی دي، زه الله د رحمت څخه نه امید کېږي، زه ستا علاج کوم، الله ورته شفا درکړي. کله چې ما علاج وکړ الله تعالی شفا ورکړه. د ملا مریض و ډاکټر ما ته اپریشن کړ، ما ته لور اپریشن وکړ، ما ته 4 هفتې ټیم راکړه. زه د الله تعالی په فضل سره ستا علاج کوم، ما ته به ګرځون بیا دعا وکړي، الله تعالی هغه مریض د اپریشن څخه خلاص کړي. اچھا مولوی صاحب بل پوښتنه کوم، جامه ته جامه کول کې کوم فائدې دي؟ بالکل جامه چې کوم د ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان امثل ما تداویتم بالحجامه وقسط البحر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و بهترین علاج کی کوئی جامه ولګوي اور جڑی بوټي استعمال کوي. او حجامه چې کوم د هغه یو سنت علاج دی. ساينس پر دې باندې ریسرچ وکړي چې حجامه ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زیاته کوله. د دې وجه چې شو ساينس کله پر دې باندې ریسرچ وکړي په جسم کې چې کوم ډیډ سیلز، کوم مایکروب، کوم فاسد ذرات، کوم خراب وینه چې راځي هغه د جامې په ذریعہ باندې موږ باسو، او د خوراک سره سات نیو سیلز راځي. کله چې نیو سیلز راشي جسم ریلیکس شي، الکپل کسي د جسم نظام ټوټل نظام چې کوم دی هغه ډیر زیات برابر هم شي. او هغه اکثره مریضان داسې د یو مریضو د رګینسا مریضو داسې په دردو داسې په وی باندې اخته په تکلیف ولو ویل چې زم کراچي لا اپریشن کوم، مالو د الله ولي اپریشن ولي کې ز خو شکر دې ز ژوندې ما علاج در کوم. علاج چې کلمه ورکړه الله تعالی شفا ورکړه. ادا کس وس هم ژوندې دي، دا ګډ کسان سته، او موږ په مختلفو طریقو باندې او په جامه کې بیا مجبور چې د مریض علاج چې په
کوم خاص مین پوینټونه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولي دي یا د ساينس د ریسرچ مطابق چې ډیر زیات مفید دي هغه به موږ لګو او به دا غره کم چې کم دي موږ سره ګورو کچيري یو مریض علاج د جامع بدونه کې نه کیږي هغه ته د بوټو په ذریعہ جړی بوټي په ذریعہ علاج کوو کم شي ته پیدا په بدن کې راشي د دې غټه فائدہ دا ده چې د بدن خراب وینه چې د هغه وزي د خوراک سره نوې وینه راځي او بل د دې غټه فائدہ دا ده چې جسم ریلیکس شي فټنس لپاره باډي ټریټمنټ لپاره د جسم فرش کېدو لپاره غټه فائدہ دا ده چې اکثره خلک چې کم یا د غیر کم باډي بلډران یا د غیر کم فوټبالران فټنس لپاره خپل جامو کې بدن ریلیکس شي بدن چوس شي دا چې دی لکه یو اسانه مثال درکم لکه ټیونینګ چوکې لکه د یو گاډي یا د موټر سایکل ټیونینګ چوکې سایه خلاص شي دا رقم د جامع سره په اسانه لفظ زده درته چې د انسان د ګرد بدن نظام برابرېږي او سایه خلاص شي. حکیم صاحب دا خلک چې وینه ورکول دا څنګه دی دا دغه فائدہ لري چې مسلمان ته چا د وینو ضرورت دی وینه ورکي بالکل ډیر زیات ثواب لري دا ثواب ډیر لري مګر کله چې ضرورت ایمرجنسي مجبوري ورکه او بل خبره ده مرچ کوم وینه باسو هغه د رګ وینه نه ده هغه د غشو د اډو د پوستر منس چې کوم وینه راځي هغه ډیر سل چې کوم د هغه د جامع په ذریعہ باندې باسو او بیا مشګورو د هغه کوم اکثر کوشش مشکو اوس په بوټو کې د خاص غذاوي چې د هغه ما تیاری کړی دي دا غذاوي ما تیار کړی دي چې د یو مریض علاج په صورت باندې نه کیږي مګر په هغه بوټو باندې موږ علاج کړی الله تعالی شفا ورکړي مشګورو د مریض علاج په کوم طریقه وسی او بل خبره ده مشګورو چې د مریض اول خبره ده چې مریض کله مال راسي وای زه پریشان یم د دنیا جهان اول خبره ماته مریض دا کوي وای د دنیا جهان علاجونه مکړي دي ګرځه مایوس دي خلک مایوس دي خلک پریشان دي خلک سرګردان دي خلک په ټینشن کې دي وای زه دون علاجونه مکړي دي مګر زه مایوس یم زما علاج دي هغه نه کیږي څه چمو کوم اخر مګر کله چې زه د نه بزګورم زه اول د بیماری د تشخیص چې هغه کوم چې دغه مرض د کوم ځای څخه شروع دي د اولی شروع دي د څه وخت شروع دي د مرض مطابق چې کله علاج وسی ډایرکټ الله تعالی مریض ته شفا ورکړي او بل کوشش دا کوم چې د مریض علاج دي هغه په اخلاص سره وکم مریض ته الله تعالی شفا ورکړي او بیا ما د بلوچستان د وطن د علاقې خلکو ته خپل وخت ورکړی دي لکه نن چې زه تاسو سره په پښین کې موجود یم د جمعې په ورځ په پښین کې زه کښېنم او دغه رقم چې کوم دی د پکوټه کې په جان احمد روډ کې د هفتې په ورځ کښېنم زمامین هسپتال دی مرکزي هسپتال دی او دغه رقم په جبل نور کې د اتوار په ورځ په چاړو باور کې د منګل په ورځ په نوي کلی پښتونستان چوک کې د بوت په ورځ او دغه رقم په چمن کې جمعرات کشلاق کې جمعرات مېزي سیموار مختلفو ځایو کې چې دی زه کښېنم مګر هغه هر علاقې ولا خلک راځي لکه نن دا ټیم د ډېر لري ځایو چې دی مریضان راغلي دي د علاج لپاره موږ کوشش کوو د مریض علاج وسی په ښه طریقه سره هغه په مختلفو طریقو سره شفا چې کوم دغه موږ د خپل شایسته رب سره غواړو. ډاکټر حکیم صاحب دلې زموږ ځوانانو کوشان ته مسله پیش د یاداش کمزوري دا څه وجه بالکل ډیر خلک وایي زه په ټینشن کې ډیر خلک چې دنن سبا ټینشن ډیپریشن اعصاب دا مسایل ډیر زیاتی ډیر کوشان خدای بالکل راځو ډیر خلک په دا پریشان او ډیر خلک چې کوم دي هغه اکثر چې ماشومان هغه د یاداش مسله لري او کله کله یو ماشوم هغه د یاداش مسله لري ته به سوچ چې دا خو د ټینشن او ډیپریشن د دې مسلو سره نه دی مخامخ دا ولې دا رقم دی مګر دا هغه مسله دا هغه غټه مسله دی چې هغه اکثر د کمزوري د وجې سي یا د رقم د بلډ سرکولیشن د وجې سي کله کله موږ هغه ته چې بي ټیسټ وکړه کله چې چې بي ټیسټ وکړي په ایچ بي کې چې کوم دی د بلډ چې کوم نظام دی هغه چې دی هغه لوی او کښته کمزوري مننه ډاکټر صاحب اخري سوال دا کوم چې موږ کوم وخت ویډیو جوړ کړو نو بیا موږ ته خلک چې پلان کوي چې د په کوم ور چیرې کښینی کوي واره ته د ګران کتون ته خپل هسپتال اډرس وروشه د پښین په کوم ور کښینی چمن د کوم علاقو کې دي کدا ما وروشه بالکل دا رقم دی په پښین کې د جمعې په ورځ کښینم پښین اکثر خلک ټلیفون کوي واتس اپونه کوي پښین کې د جمعې په ورځ کښینم په کوټه کې په جان احمد روډ کې د هفتې جمعې سار د 9 بجو څخه بیا مازګر 5 بجو پورې او بیا دغه رقم د هفتې پر په کوټه کې شرم سار 9 بجو څخه مازګر 5 بجو پورې د اتوار پر په جبل نور شرم چالو باوړي منګل په نوې کلی پښتونستان چوک بود او دغه رقم مېزي د سموار دغه رقم چمن چې د جمعرات ابل جمعرات بیا کوچلاغ او دغه رقم چې کوم دی کله چې دغه خپل برانچو ځکنم او د کینټ ان شاء الله مش بزر اعلان وکړل د کوم کله ما برانچ خلاص هغه اعلان به وکم او بیا دغه رقم چې کوم دی په بیرون ملکو کې سعودي دوبۍ
قطر، ترکی مختلف مریضانو علاجونه ما کړي دي. بار کوم ولکول تللی دا ټیم زه سعودي تللی، ما د مختلف مریضانو علاجونه دورې کړي دي او دغه رقم دوبۍ له تللی. اکثره داسې چې دلته خو زه مصروفه ډېر یم، د عوام مریضانو رش زیات دي. هلته چې زه کله ځم داسې یخو کې ولاړ شم، یخونه چې دلته زیات یخونه سي، بیا هلته ځم 15 ورځې اکثره ملکونه ګورم چې را روان ځم کې انشاءالله زما اراده د قطر به وي او دغه رقم چې کوم دی سعودي به وي. تېر واره کې سعودي او دوبۍ و، هغه سعودي خو نو زه دا هم ځم چې خپله عمره او د سعادت هم حاصل کړم. دا د عوامو دعاوې دي، د عوامو د دعاو برکتونه دي. ګران کتونکو دغه تاسو واورئ او زموږ اکثر خلک نابشه صاحب ډېر خلک پوښتنه کوي چې موږ د ډاکټر حکیم مولانا مبلغ صاحب سره موږ پر کوم نمبر باندې رابطه وکړو، په سټیټس به هم ته ورکړې. خو زموږ یو نمبر دی هغه ضروري دی، په هغه باندې زما سره خلک عوام په واتساپ باندې رابطه کولی شي. ټلیفون نشم ورته کولی، ګرده ورځ د مریضانو راشي، د مریضانو سره مصروفه یم. ټلیفون چې دی هغه نشم ورته کولی، هغه زما شاګردان ورته کوي او دوی ته اطلاع ورکړي چې دی دلته موجوده دی. دا ټیم ټیبل باندې بالکل او واتساپ نمبر چې کوم دی پر هغه باندې زما سره تماس نیولی شي، خپل مسایل ما سره شیر کولی شي. او ډېر خلک وایي ته زما مسله جوابونه زر نه راکړې. زه خو مصروفه یم، دا وینې مریضان رشت کې وینې، زه خو مصروفه یم. زه چې کله موقع پیدا کړم بیا ګورد ته جواب ورکوم. مننه د ټیر کولې جان مننه. ګران کتونکو دغه ډاکټر حکیم